د ملم جبې خو 300 روپۍ او اوس 500 روپۍ نو دا ناجایزه ده. نو دلته کې خو نه ریفریشمنټ میلاویږي او دغه ډاک دی او دا په غیر قانوني طریقه باندې د ورکړی شوی دی. د ملم جبې په دې باندې ما ډېر مخکې ډي سي صاحب ته ویلي چې یاره دا 300 روپۍ چې دی دا ناجایز ده. که دوی د صفایي یا د په صمد کې څه پیسې اخلي نو په کار چې یاره 30-40 روپۍ 50 پورې دي پی کسالي ځکه چې یو پی ملي لاړ شي 15 کسان یا د 50 روپۍ والي 200 روپۍ شوې هغه هغوی به پکې انجوایمنټ هم وکړي او د دې دغه منیجمنټ یا د صفایي پیسې به هم دې ته میلاویږي. خو 300 روپۍ او اوس 500 روپۍ فرض کړئ یو پی ملي لاړ شه 15 کسان دي 2-3 بچي دي او یو ښځه خاوند دي او ته 2500 روپۍ والي نو دا ناجایزه ده ځکه چې په 2500 روپۍ کې ته له ورکې سو نو دلته کې خو نه ریفریشمنټ میلاویږي او دغه ډاک دی چې دا د ځنګلاتو ملکیت دی او دا په غیر قانوني طریقه باندې د ورکړی شوی دی. په دې کې انکوایریانې روانې دي. په کار دا ده چې په دغې باندې نظرثاني وشي او زما هغو ته ریکویسټ دی چې دا پیسې ختم کړي. په کار دا چې یاره ګورنمنټ خپل یو پالیسي واضح کړي. په کار دا دوی ته په اګریمنټ ورکړی ده. دا خو د ګورنمنټ ځمکه ده که د ځنګل ځمکه ده او که د حکومت د صوبایي حکومت ځمکه ده خو دواړه حکومت ځمکه ده. حکومت یو اګریمنټ کړی دی په هغې باندې هم یو سکینډل وایي چې دی په هغې باندې تحقیقات بند دي. د سپریم کورټ نه به سټی راغستی دی. یو خو هغه مسله ده واضح نه ده. بل دا ده چې سامسنګ کمپني چې ده نو دا د باثرو خلکو ده او هغې په کورټ باندې خپل اثر رسوخ استعمال کړي دي. کوم ډیسیژن چې شوی دی هغه ډېر غیر قانوني دی. نو دا خبرې چې په دې ملک کې چې په بره سطح باندې ظلم کېږي نو هغه د هغې اثر به خامخا په لاندې سطح باندې راځي. نو په کار دا چې یاره حکومت خلکو له انټرټینمنټ ورکوي او چې چاله د لوټ مار اجازت ورنه کوي چې موږ په خپله منو چې یاره موږ به لوټ مار نه کوو. موږ به د یو پیر ریټ مطابق چلیږو. نو په کار ده چې هره اداره که هغه ډېر د باثرو خلکو کي چې هغه حکومت مجبوره کړي چې دا ځمکه چې دی دا د ګورنمنټ ده دا د قوم ده. د نن خلک هلته نه ځي. والي سوات به هلته تو میلمانه به یې هلته خپل بوول ملم جبې ته هوټل هم نه و هېڅ هم نه و خو دغې دشتې ته به دا خلک ته دغې انوایرمنټ له به خلک ته اوس هغه انوایرمنټ دې له خو د هوټل د بزنس اجازت ورکړی بالکل د دې انویسټمنټ دی په هوټل کې دي چې څه مناسب منافع دي کول غواړي ودي کړي او دغې دشتې ته چې څوک ځي زما ډېر احترام کوي زه منم خو دا ده چې یاره زما په نسبت باندې دا زیاتې دی چې دا زیاتې ختم شي.